بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو موږ ویلو په دویم دریم باب کې د مسند احوال دا ذکر کېدل. نو په دې باب کې با چې تقریبا 15 احوال دي د مسندو هغه بیانې. مخکې سبقونو کې دا ویل شو چې مسند په کم ځای کې ذکر کولېږي او په کم ځای کې به حذف کولېږي، او بیا په کې دا ذکر شو چې په کم ځای کې مسند موږ د اسم په صورت کې راوړو، کله به موږ د فعل په صورت کې راوړو. دا او دلته نن سبق کې دا وایي چې مسند به د فعل به موږ په شرط سره کله مقید کوو، په شرط سره به موږ کله دا مقید کوو. نو په شرط سره به موږ هله مقید کوو چې کله موږ د دغه معنی ضرورت وي چې هغه بغیر د شرط نه موږ ته پته نه لګي راغی. او په حروف اسماء شرطیه او حروف شرطیه په کې هر د مختلف دغه لپاره راځي، لکه کیفه دا د حالت د پوس لپاره راځي. نو دلته کې بصرف وینو خو تاسو په علم النحو کې ذکر کړی دي، ودلته کې بصرف د دریو ټکو په اړه کې د ان لو او د اذ په اړه کې با خبره اترې دنده وکړي. نو موږ الله تعالی ته منظور نه کړ، موږ دا موږ ان شاء الله دا موږ د امتحان د مخکې په ختم کړو، خو چې څونه وشو امر وشي موږ ان شاء الله بیا وایو. او دا ماغه شند لکه څنګه ما تاسو ما انا قلت خلاص شو احوال المستولى ختم شو، دا شر حروف شرطیه دا باز خلاص شي، دا بیا ختم شي ان شاء الله. نو لاوله خدا خبره کوي چې دا شرط د رسد پر راځي کنه، یو فعل منګ ولې په شرط پورې مقید کوو. نو چې د دې مختلف اعتبارات دي او داغه د هر ټکی د هر حرف شرط د هر اسم شرط خپل معنی ده، لکه من د ذویل القول لپاره، ما د غیر ذویل القول لپاره، انجلین دا د غیر یقیني سنون لپاره، اذا د ماضی استقبال لپاره کوي، د هر د لپاره خپل معنی ده. او پدې کې دا چې د اهل عربیو په نسبت د اهل معانی په نسبت لکه څنګه چې دا مفعول څنګه چې مفعول د فعل لپاره شرط وي، دغه شانته دا شرط هم د جزاء لپاره شرط د جزاء لپاره سوي شرط د جزاء لپاره چې دا قید وي، لکه ته ان جئتنی اکرم کا کته زما خواته رالی نو زه بستا اکرام وکم، مطلب دا اکرام بستا حاله کوم چې کله ته زما خواته رالی چې ته زما خواته نه راغلی نو اکرام دې نه کوم. واو شو مې معنی وګوره دا د پوره بیا مخکې. و اما تقییده هر چې مقید کول د فعل بشرط په شرط سره، لکه مثلو اکرم کا ان تکرمنی او ان تکرمنی اکرم کا، دوانه یو شان مثالونه دي. بلاولی مثال کې جزاء مخکې ده او شرط وروسته ده، او په دې مثال کې شرط مخکې ده او جزاء وروسته ده. واو شو مې معنی لکه اکرم کا ان تکرمنی، نو دي کې اوس شرط مخکې ده جزاء مخکې ده او شرط وروسته ده، او ان تکرمنی اکرم کا په دې کې شرط مخکې ده او جزاء مخکې ده. په دې کې اشاره ده دې خبرې ده چې کله عام طور باندې شرط مخکې راځي جزاء وروسته راځي، خو د څه مراد لای شي چې جزاء مخکې او شرط وروسته، او چې جزاء مخکې نو موږ به جزاء مقدم، او چې شرط وروسته نو موږ ورته شرط مؤخر. فل اعتبارات نو دا اعتبارات د لپاره او حالات تقتضي تقييده به چې هغه تقاضا کوي د مقید کول لري په سره، لا تعرف الا بمعرفه ما بين ادواته، چې نه پیژندلېږي مگر په معرفت دا هغه چې ادوات، یعنی ادوات نه مطلب حروف شرطیه اسماء شرطیه، لکه کته حروف شرطیه وي نو بریګه بیا صرف حروف شرط داخل شي، اسماء شرطیه وي نو صرف په اسماء شرط داخل شي، د ادوات وي نو حروف او اسماء په کې ځوان راشي، ادوات کلمات هم وي. من التفصيل الى التفصيل وقد بين ذلك التفصيل في علم النحو، او دا تفصيل بين الشرع في علم النحو. وفي هذا الكلام اشاره بري كلام کی اشاره لا الى ان الشرط في عرف اهل العربيه، في شرط عرف د اهل عربيه او اهل عربيه اهل معنی والا قید لحكم الجزاء، دا قید د حکم د جزاء، و دا شرط دا د جزاء د لپاره قید دی، لکه څنګه چې مفعول به د فعل لپاره قید وي، مفعول به د فعل لپاره قید وي، لکه د ان جئتنی اکرم کا کته زما خوا دراله، ان جئتنی کته زما خوا د اکرم کا نو زبستا اکرام وکم منزل د قوم اکرم کا وقت مجی کیا، یعنی مطلب دا دی چې زبستا اکرام به حل کوما
چې په کوم وخت کې ته ما ته راشي چې ته ما ته رانه شي نو اکرام به دې نه کوم نه دا لپاره قید دی ولا اوس دا دی که نه چې یو کلام خبري وي او انشایي وي خبریه چې خبر پکې ورکړل شي انشایي چې انشاء طلب پکړل شي چې کله په دې باندې دا اسماء شرطیه داخل شي نو بیا به هم دا کلمه با دا کلام دا جمله با خبریه او انشائیه وي کنه وي نو ای زمنګ د اهل عربی او مسلک داره چې کمک یو جمله چې نه دالکا دا د دې دغه ته وګورو جزاء ته وګورو جزاء ته که جزاء د دې چې نه دالکا جمله خبریه دا ټول جمله به جمله خبریه حسابي او که جزاء د دې چې دا انشائیه دا به انشائیه حسابي او د دې دغه باندې نشته لکه او دغه چې کوم دی دا شرط دا په دې په ذریعه سره دا د خبریت او دغه نه نوځي خو شو به معنی او جزاء ته وګورو ولا يخرج الكلام او نوځي کلام به هذا القيد په دې تقید سره به هذا التقید په دې تقید سره اي کله چې په جمله خبریه یا په جمله انشائیه باندې اسماء شرطیه داخل شي نو په دې اسماء شرطیه داخله دوه په جمعنه جمله خبریه د خبریت نه او جمله انشائیه د انشائیت نه نوځي بلکې بیا هم جمله بیا ولا يخرج الكلام بهذا التقييد او نوځي کلام په دې تقید سره عما كان عليه من الخبريه والانشائيه خبريه او انشائيه بل ان كان الجزاء خبرا فالجمله الشرطيه خبريه وكذا الجزاء خبر جمله انشائيه خبر جمله شرطيه خبريه حسابيږي لکه ان جئتني اكرمك ان وذا غور اكرمك دا چې نه دا سره اكرم فعل انا په فاعل او كما مفعول به دا جمله خبريه نه ټول جمله شرطيه خبريه به حسابيږي وان كان انشاء او کته دا جزاء چې نه دا انشاء وا نو فانشائيه دا جمله شرطيه به انشائيه حسابيږي لکه ان جاء زيد فاكرمه ان جاء زيد فاكرمه دا درستا خو د زید د اکرام وکا نو دلته فاکرمه دا جزاء ده او دا جمله انشائیه ده نو دا ټول جمله چې راوځي شي لکه شرط سره خپل جزاء نه جمله شرطیه انشائیه فاما نفس الشرط فقد اخرجته الاداه عن الخبريه واحتمال الصدق والكذب ونفس الشرط لان دا جمله لره اباسي دا خبريه او د احتمال د صدق او د کذب نه ودا ویری دي کنه وای چې منطقيان یو د منطقيانو اصطلاح ده او یو د عربيانو د اهل معانی ولا اصطلاح ده عربي دغه وای مناطقه وای چې کله په یو جمله باندې شرط او جزاء داخل شولا ندی کې بیا احتمال د صدق او د کذب بني او زمونږ د اهل عربی او اهل معانی ولا مسلک داره چې کله په جمله باندې کا شرط داخل شون دا بیا هم خبريه او انشائیه تنده به حسابي لکه كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود دا یو مثال دی كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود چې هر کله انور را وقېږي نو دا ورځ به موجوده نو وس دا اهل عربیه چې دي کنه ناغوي چې النهار موجودون په دې کې دا دغه چې دي چې دا ورځ به موجوده وي حاله به موجوده وي چې کله دا را وخت انور را وخت نو په دې کې به دا محکوم علیه چې نو په دې کې به النهار به محکوم علیه وي او موجودن به محکوم به وي یعنی دا به جدا جمله به جوړیږي مبتدا خبر به جدا جمله جوړیږي او مناطق وای چې نه دا دغه نه دا په جمله خبر په جزاء کې په جزاء کې با یوازې چې نه په دې کې به محکوم علیه محکوم به نه راو باسي بلکې د شرط او د جزاء نه به مضمون نه باسي واغه به دغه به د شرط او جزاء به راو باسي او بیا به حکم چې نه پای باندې بلګي د شرط او د جزاء نه چې کوم حکم راوته واو شو به معنی لکه موږ وایي دا وګوره وانما وما يقال چې ویل شي دي من ان كل من الشرط والجزاء چې شرط او جزاء دا خارج وي د خبریه نه مطلب دا چې دا د کله په جمله باندې دغه داخل شو شرط داخل شو نو دغه جمله د خبریت نه مودي او دا جمله د احتمال د صدق او د کذب نه مودي یعنی مطلب دا به بیا خبریه نه راځي وانما الخبر وخبر دي نو هغه سي هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه یعنی خبر به کې د شرط او د جزاء دوانو حکم وي د دوانو د شرط او د جزاء مجموعات نه دا به خبر وي چې حکم لګول پرې بلزوم الثاني الاول چې دویم د پاره دا لازم د اول د پاره فانما هو باعتبار المنطقيين ودا د منطقيانو اصطلاح ده زمونږ اصطلاح ده د اهل عربیو چې کله په جمله شرطیه ما خبریه نه او انشائیه نه په دې باندې شرط داخل شو نو دا د خبریت نه نوځي دا بیا هم احتمال د صدق او د کذب لري او د مناطقو باندې دا احتمال د صدق او د کذب نه لري بیا د خبریت نوځي فانما هو باعتبار المنطق فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود چې هر کله انور موجود شي نو فالنهار موجود دا
ورځ به موجودي به اعتبار اهل العربي الحكم بوجود النهار چې دلته کې فالنهار موجود چې دا ورځ به هله موجودي کې د دې دا حکم بلګي په کل وخت من اوقات طلوع الشمس مطلب دا چې دا ورځ به هله موجوده وي چې کله هم دا دغه موجود وي نور موجود وي خو شوي چې نور موجود وي فالمحكوم عليه والنهار والمحكوم عليه په دې کې فالنهار کې دا محكوم عليه دا مستمر له دا مبتدا دا او موجود چې دا محكوم به دی موجود او به اعتبار المنطقين او منطقين و چې الحكم بلزوم وجود النهار چې دا حکم په دې خبره باندې چې دا ورځ موجودې ده لازم دي دا به طلوع الشمس یعنی مطلب دا کنه چې دې څه ونه وي چې دا انور به دا ورځ به هله موجودي چې کله انور موجودي بلکې دې دوه مجموعه را واغستله دوه مجموعه چې شرط یې نه دایره طلوع الشمس د دې شرط او دا جزاء چې دا موجود نهار موجود نه نو دا دوه به هله موجودي په دې کې محکوم علی طلوع الشمس ولله کې محکوم علی چې دا طلوع الشمس تا چې کوم په مکه شرط کړي واجب به معنی او محکوم علی وجود النهار دی په دې راي کې چې دي کنه اهل عربيانو اهل عرب والا فالنهار موجود جدا جمله جوړ کړی دا او په فالنهار موجود کې النهار مستند الیه مبتدا او موجود خبر دی او معنا دغه و چې نه النهار موجود دا ټول جمله چې دا حکم به وجود النهار دا محکوم به دا او الشمس طالعه دا چې طلوع الشمس دا د دې خبر دا د دې خبر چې دا سره مستند الیه دی او محکوم علیه واجب به معنی فکم من فرق بین الاعتبارین په بدوانو اعتبارونو کې ډېر فرق دی بیا و چې ادوات الشرط ډېر زیات دي حروف شرطیه اسماء شرطیه منو ما مهما و ايون ايثما اذما متا اينما ان دا ډېر څه نه دي ولکه دلته کې د دې هغه صرف د دریو سونو به ذکر کیږي د ان د لو او د اذ ذکر بکیږي ځکه چې دا ډېر زیات استعماليږي اوس په دې کې دا ده کنه چې په دې کې دا ان او اذا دا د استقبال لپاره راځي ان او اذا سره به راځي اگر چې په ماضي باندې داخل شي اگر چې دا اذا په ماضي باندې داخل شي سره برابر راځي او لو چې دا د ماضي د لپاره راځي اگر په مضارع باندې داخل شي واښو به معنی ان او اذا سره به راځي او دا لو چې دا سره به راځي ماضي او په ان او په اذا په دې باندې کوئی اتفاق ته چې دا د استقبال لپاره راځي لیکن په ان او په اذا کې فرق داره په ان او په اذا کې فرق داره چې دا ان په دسي حالات کې راځي چې غیر یقیني وي ان په غیر یقیني صورت کې راځي او اذا چې نه د یقین نه پر راځي اذا سره پر راځي او ان چې نه د سره پر راځي د غیر یقیني صورت نه پر پوه شو مې باندې لکه پوه شوي ها بیا په دې کې دا اذا چې د اذا دا د یقیني صورت نه پر راځي نو د دې اذا نه ورستو ماضي راځي د اذا نه ورستو سره راځي او دا ماضي څنګه راځي چې ماضي چې نن د دې وقوع هم یقیني ده اې چې رشي ورسېلن دا یقیني ده کنه وایي به دې باندې او ان دې نو دا د غیر یقیني شنو نه بار راځي نو دا ان ورستو مضارع راځي قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه کله چې دوی ته ورورسي وای کله چې دوی ته رسیدلی معلومه نه ستګو کله چې دوی ته ورورس نو ګوره دا اذا دا په ماضي باندې دغه چې دا دغه د پر راځي دا او یقیني څه د پر او دوی ته دغه انعامات موسی علیه السلام د قوم ته رسیدلی هو ان تصيبهم سيئه کچته ورسیږي دوی ته نو ان جننه دا دغه د غیر یقیني څه نه پر راځي دې لپاره مضارع داخل شي لکه پوه شو به نه پوه شو ګورې دي ولكن لابد من النظر ها هنا لیکن ضروری ہے نظر دل دکې فان او باذا او بلو کې یعنی بری دریو شرطونو کې خبر غا اسماء شرطیو کې لان فيها ابحاثا كثيره ذکبری کې ډیر باسونه دي لم يتعرض لها في علم النحو چې په علم النحو کې دته تعرض نه کړل شوی اشاره نه کړل شي فان واذا للشرط في الاستقبال ان او اذا د شرط لپاره په استقبال کې لیکن فان او باذا کې څه فرق دی لكن اصل ان عدم الجزم بالعقوع الشرط و دا اصل لئن قدار یعنی نور دا یقیني سوزن لپاره راځي او اصل به ان کې دا خبره ده چې دا د غیر یقیني سوزن لپاره دي فلا تقعوا في كلام الله تعالى نو کې دا په کلام د الله کې على الاصل اصلي الا حکایه او على ضرب من التاويل یعنی په قران مجید کې چې کم ځای استعمال شوی دی یا خو الله تعالی دا چا واقعا بیان کړی دا پایږي ان استعمال کړی او یا الله تعالی بیا په دې کې یو قسم د تعویل وکولې کېږي واصل اذا او اصل په اذا کې دا خبره ده الجزم بوقوعه چې لري هغه واقع کېدل لا یقیني وي هغه پوه شو به نه معنی نو ان او اذا باندې د استقبال لپاره دي او ان چې نن دا غیر یقیني شنو لپاره استعماليږي او اذا سره لپاره کېږي
فإن وإذا تشتركان في الاستقبال وإن أو إذا باندې چې دا مشترک دي په استقبال کې بخلاف لو بخلاف د لو نه ځکه چې لو استعمالي کې بسګي په ماضي کې وتفترقان او بإن او بإذا کې فرق سره چې دا باندې جدا کیږي بالجزم بالوقوع وعدم الجزم به چې دا اذا د جزم بالوقوع د پر راځي او ان د عدم جزم بالوقوع د پر راځي لکه پوه شئ عدم الجزم او د عدم الجزم د لپاره بلا وقوع الشرط فلم يتعرض لكونه مشتركا ځکه چې دا مشترک ده د ان او د اذا په منځ کې والمقصود بیان وجه الافتراق او وی د مقصود لګي دغه د فرق وجه بیانول دي ولذلك د دې وجنه مطلب دا دی چې دا ان عدم الجزم بالوقوع نو كان الحكم النادر نو يبقى دا حکم نادر یعنی لګ لګ په واقع کېږي یعنی علم به هغه ځای کې استعماليږي چې کله نادر الوقوع وي نادر الوقوع کله استعماليږي لكونه غیر مقطوع ځکه چې دا غیر مقطوع دی غیر یقیني په غالب استعمال کوي موقع لئن ولان اصل اذا الجزم بالوقوع او اصل اذا چې نه دا د یقیني څه د لپاره راځي نو غالب لفظ الماضي عام طور باندې غالب طور باندې دا د ماضي سره راځي لکه پوه شئ لدلالته على الوقوع قطعا ځکه چې ماضي چې دا دلالت کوي په واقع کېدلو قطعا نظرا الى اللفظ نظر کړه نفس لفظ دا وان نقلها هنا الى معنى استقبال اگر چې دا اذا په ماضي باندې داخل شي نو دې معنی به استقبال داړي لکه اذا جاء نصر الله کله چې راشي امداد د الله کله چې راشي نو کله چې راغله او اذا نفق في الصور کله چې شپېلې واله شي ولکه دا خبر یقیني دي د دې وجنه اذا په ماضي باندې داخلي دي واښو به معنی ما اذا منعوا فاذا جاءتهم الحسنه فاذا جاءتهم كل جرال الشاتا قوم موسى هم ضمير قوم موسى الحسنه خالت څه مطلب دی کله خصب والرخاء لکه خوشالیان شوي او دغه شان دي فراخیان شوي نو قالوا د موسی عليه السلام دی قومي لنا هذه للاذي سمانه ده چې هي مختصه بنا چې دا خاص کړی شوی دي د نعمتونه زمون سره ونحن مستحقوها او موږ د دې مستحق یو وان تصيبهم سيئه او کچته ورسیږي د خلکو ته تکلیف یعنی د عیسی د موسی علیه السلام د قوم ته تکلیف ورسول نو ګورل کې ان ترنه په مضارع باندې داخل شوی دی دغه چې عدم الجزم بالوقوع سيئه تکلیف څه ته وای ای جدب و بلاء یعنی قات سالی را تر ورسیدا یا را ته مصیبت را ورسېنو یتغیر سمانه ده یتشاءم چې دو بدفعلی نسی بموسی علیه السلام ومن ما هو جدت رسوکی من المؤمنين المؤمنان وسويه فجيء في جانب الحسنه بلفظ الماضي مع اذا ويدلك راوړل شوی دا د حسنه سره د حسنه سره لفظ دا ماضي ولګو اذا سره ولګو لګي فاذا جاءت فاذا جاءتهم كنا فاذا جاءتهم الحسنه نو د حسنه سره اذا ولګو او جاء في الماضي وسره ولګو كنا لأن المراد بالحسنة الحسنة المطلقة ذكر مراد حسنين مطلق حسنة نيكيدا التي أصولها مقطوع به تلاقي حاصل دل يقيني دي حاصل دل سري ولهذا عرفت الحسنة الذي وجنا ده حسنة ده معرفة ذكر كده تعريف الجنس تدل كده ده جنس ده معرفة ولا برغ ده خطبره لأن وقوع الجنس كالواجب ځکه واقع کېدل د جنس په شان د واجب لکثرته د وجه ډیروالي درینه او اتصال فراقوال درینه لتحققه في كل نوع دا ځکه چې دا متحققي په هر یو نوع کې په خلاف نه په خلاف د یو نوع نه وجيء في جانب السيئه بلفظ المضارع او راول شوی د جانب د سيئه په لفظ د مضارع سره د ان لما ذكر بقوله والسيئه نادره بالنسبه اليها او سيئه دا نادره ده یعنی کما واقع کی په نسبت سره د حسنه ده ولهذا نكرت السيئه ودي وجه سيئه نکره راول يدل تنكيرها على التقليل چې دلالت وکړي د دې دا نکره والا په تقلیل باندې لکه پوه شو به معنی نو ست دې پور دا خبره شو لګنه چې ان او اذا او لو د دې استعمال به متخیل نو ان او اذا د استقبال لپاره راځي او لو چې د ماضي لپاره راځي بیا به ان او به اذا کې فرق داره چې ان جنین دا راځي د عدم الجزم بالوقوع یعنی کوم خبره چې یقیني نه وي نو الته کې ان استعماليږي کوم خبره چې یقیني نه الته کې اذا استعماليږي وس په زمانو کې دا ماضي چې نه دا یقیني ده ځکه ماضي تل دا یقیني ده او مضارع چې دا غیر یقیني ده
نو د اذا سره به ماضی استعماليږي او د ان سره به مضارع استعماليږي. وسګه الله تعالی په قران مجید کې مثال ذکر کړی فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه چې دی موسی علیه السلام کوم ته چې بکله نیکی ورسېد نو چې دا خو زموږ خصوصیت ته اج کله وردا بدی ورسېدا بد حالت په ورسېدو جدو به چې دا خو بدفعلی بیني ولا نو ځل لګي دا الحسنه دا وي معرفت ذکر کړل ځکه چې دا مطلق ته عام نیکی عام حالت او ته رسیږي کنه نو دا یقیني نه دی وجه اذا سره د ماضی ذکر کړل دي و ان تصبهم سیئات او دا سیئات نه دا لکه د حسنی په نسبت باندې بد حالت د حالت په نسبت باندې نادر دی یعنی لګ لګ مونږ لګيږي نو د دې وجنه د حسنه چې د حسنه د معرفت ذکر کړه او سیئه نه کړه ذکر کړه او د سیئه سره ان ذکر کو مضارع وسره ذکر کړه لکه پوه شو دې معنی وځ دا نه کنه چې لکه دا خو د دې اصلي معنی وي چې ان جنن دا د عدم الجزم بالوقوع لپاره راځي او اذا جنن دا د جزم بالوقوع لپاره راځي لیکن کله دا ان چې په پنځه ځایونو کې دا دغه د لپاره هم راځي دا یقیني خبره د لپاره هم راځي پوه شو به معنی دا ان شاء الله سبب یاد بشي پاړو شو